अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को मरजखील टीवी अऊज़ु चैनल बिल्लाहि में खुश मिनश आमदीद। शैतानिर रजीम। मेरे चैनल को लाजिमी सब्सक्राइब करें, बिस्मिल्लाहिर शेयर करें रहमानिर और लाइक भी करें। रहीम। युतिल हिकमत मन यशा वमन युतल हिकमत फक़द ऊतिय खैरन कसीरा। यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़र फ़इन्नल्लाह यअलमुहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मख़े आयतों के अल्लाह फरमाइल چې د ایمان خاوندانو زما په لار کې هغه مال چې هغه حلال مال تاسو ګټلی وي تاسو د هغې نه خرج کوئ، او بله دا ده چې ردي او بیکاره څیز زما په نوم باندې مه ورکوئ، بلکې اعلی څیز چې دی د الله په نوم باندې ورکوئ. او دا خبرم بیان شو چې شیطان تاسو د نیستۍ نه د فقر او د غربت نه یری، او الله تاسو سره وعده کوي د خپل مغفرت او د خپل جنت او د خپل فضل. اوس نور الله د خپل شان چې چاله څه ورکوي د حکمت نه د پوهې نه د علم نه الله د هغې ذکر کوي. یوتی الحکمت من یشاء، ورکی پوها چاته شی وغواړي، چاله شی وغواړي هغه له پوهه علم فراست الله ورکوي. ومن یؤت الحکمت، او چاته شی ورکړي شي حکمت، فقد اوتی خیرا کثیرا، نبی شکا ورکړی شو هغه ته خیرن کثیرا، خیر ډیر. الله فرمایي هغه د ډیر اوچت خیر خاوند شو. د دې وجه حدیث مبارک کې راځي وي دو کسانو ته پسخېږي. څو کسانو ته؟ دو کسانو ته. یو هغه انسان چې هغه له الله حلال مال الله په نوم باندې خرج کوي. دویم هغه انسان ته پسخېږي چې الله ولا علم ورکړي. څه ورکړي؟ علم ورکړي چې الله داسې علم او داسې پوهه مال هم راکړه، زما اولاد هم داسې ورکړه، او داسې حلال مال هم راکړه. خدا نه چې الله د ده نه وال او مال یې راکړه، او یا دا چې الله د ده نه څه کړه، د ده نه واخله. وما يذكر الا اولو الالباب، او نصیحت نه قبلې مگر اولو الالباب، عقل من خلق. الله فرمایي کم چې عقل من دي، کم چې پوهې دي، هغې نصیحت قبلې. دا د الله فضل وشي، الله ورله د زړه دروازې کولو کي، نو هغه باندې بیا نصیحت څه کوي؟ اثر کوي. کنی ختم الله علی قلوبهم، چې الله ولا مهر وي نو بیا ورته پیغمبر ورته هر څه بیانې خو نه مني. وما انفقتم من نفقة، او هغه څه چې ورکوئ تاسو من نفقة د څه خیراتنا، او نظرتم من نظر، یا ومنه تاسو سو منختا، یو منه تاسو سو منختا. نظر او منختا څه ته وایي؟
چې که الله زما دا کار وکړو نو زه به دا څیز د الله په نوم باندې څه کوم ورکوم. نو نظر او منښت چې دا عبادت دی، دا څه دی؟ دا عبادت دی. لکه څنګه چې روژه او حج او زکات عبادت نه دارنګې نظر هم دا څه دی؟ عبادت. نو د الله نه ما سوا د بل چا په نوم باندې به نظر او منښت نه د پیغمبر او نه د یو بابا د هېڅ چا په نوم باندې به نظر او منښت. فإن الله يعلمه، نو بېشک الله پوهه دی په هغې باندې. الله فرمایي څوک چې څه زما په نوم ورکوي، څوک چې زما په نوم باندې منښته کوي، الله فرمایي ما ته ټول معلوم دي، ما ته ټول څه دي؟ معلوم دي. وما للظالمین من انصار، او نشته دی د ظالمانو دپاره څوک مددګار. د ظالمانو خلکو څوک مددګار نشته. نه دا الله چې کله وغواړي چې په دنیا کې رانیسي څوک یې ته خلاصولی نشي، او بیا لویه سزا یې خو په آخرت کې را روانه ده. الله فرمایي د هغې مددګار د هغې ملاتړ او ملګری بل څوک نشته. الله دې د کفر او د شرک نه وساتي، ځکه د کفر او د شرک نه لوی ظلم بل نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. یؤتی الحکمة من یشاء، ورکی پویا چاته چې وغواړي. ومن یؤت الحکمة، او چاته چې ورکړی شوه دانایي او حکمت، فقد اوتی خیرا کثیرا، نو بېشکه ورکړی شو هغه ته خیر ډېر. الله فرمایي چاله مې چې علم ورکه، پویه ورکه، حکمت مې ورکه، الله فرمایي د دې نه لوی خیر بل نشته. وما يذكر إلا أولو الألباب، او نصیحت نه قبلی مگر عقل من خلقا. وما انفقتم من نفقة، او هغه څه چې ورکوئ تاسو د څه خیرات نه، چې د الله په نوم باندې څه کوئ؟ خیرات کوئ، صدقه کوئ. ځکه صدقه او خیرات چې دی دا د الله غصه مړه کوي. څه مړه کوي؟ الصدقة تطفئ غضب الرب. دې وجې څه خلاف الشرع قرض نه وشي نو یو خو الله ته توبه وباسه، بل د الله په نوم باندې صدقه ورکه. نو د ګناه هغه اور دی چې کوم په ځان باندې بل کړو هغه به در باندې څه شي؟ د صدقې د برکت او د توبې د برکته به هغه اور الله مړ کړي. او نظرتم من نظر، یا ومنې تاسو څه منښته، نو د الله نه ما سوا د بل چا په نوم باندې منښته حرام دي. فإن الله يعلمه، بېشک الله خپوه دی په هغې باندې، بېشک الله خپوه دی په هغې باندې. وما للظالمین من انصار، او نشته دی د ظالمانو څوک مددګار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الا زمون راضي شي په دین اسلام استقامت نصیب وګرځي، د ګمراهۍ د ژوند نه مساتې. څومره اندرونه افغان میانې سر پرې دس کې شریک شي، الا زمون د ټولو محافظ شي، بیماران یې نیک اعمال دپاره شفا ورکړي،
مونږ هم د روحاني جسماني امراضونو بچو ساتي او یا الله څومره اهل ایمان چې په سفر آخرت تعالی ولي ټولو بخي د ټولو درجات عالیه نصیب وګرځي زموږ د ژوند خاتمه الله تعالی په ایمان باندې نصیب کړي نجات چې له وبخي الله ول په خپل قرب او جواب کې سي ورکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك وبفضلك وبكرمك يا ارحم الراحمين